الله حکم کو اسرائیل علیہ السلام تا چرا والا په سکرات د موت زنکدن په راوستو او ورته خود سایت قبض کا بیا را ژوندې و ودلیدل و یا الله ډېر ښه خدای ز پتا پناه غواړم د دې سختای خدای دا خود برداشت نه بار سختی دا خود انسان د وس شې نه دی بیا الله ته التجا کوي چې یا الله اوس مې د دوزخ کتو شوق دی چې جهنم وګورم نستا یو عظیم یره به مې پړه کې پیدا شي نو ستا عبادت به نور په شوق کو الله ملائکو ته وی چې بوی زئی نو جهنم لای بوتل جهنمی چې ولید او دې ورننوت داسې ملائکی پکې ولیدي چې داغي د سپېګمو د خلینه د اور لمبه وتی تاسو وکړو چې دا سوق دی او دا ولی ورته ادریس علی السلام دا زبانیه ملائکی دا هغه ملائکی دي چې د جهنم په اور تازه کولو باندې مقرر او د خلی او د سپېګمو نه د اور لمبه دی د پاره وزي چې دا د قهر او د غضب ملائکی قران کې راضی کړي چې خدت ته هو ټوپونه وها غاوره په څشي باندې خدا وخت ډیر نږدې دی چې سند الزبانیه زبم درته زبانیه ملائکی راو غواړم خلاصي بده ته سوک تابت اخلاصي څو اوس عزیزانو اندازه وکړئ چې د جهنم هغه ملائکی چې د چا د خلی او د سپېګمو نه د اور لمبي وزي او راغختم درته خدای وی الله دې امان راکړي د حکومت یو مات ګډ غوندې سپي چې در باندې لاس کی دي نو ځان نشه خلاصوله تانه ته دی بوزي او بیا د تانیدار تیسمارخانی چې وګوره نو ستیاره در باندې راغلی او تیزونه اچي او د خدای ملائکی چې زبانیه وګوره چې د خله او د سپېګمو نه د اور لمبي وزي الله دې امان راکړي چلته بس ابل اورد یو سړی راغی نو هغه چرې ما داسې پتلو سم نه دی لیدلې او دې زمونږ د دې علاقې چې پلار ازینو داسې اسمان ته ګور ځکه چې ټوپک موپک ور سره نو داسې اسمان ته ګور نو ابل اورد راغی پولیس نیولې نو پولیس انټاروګیټ کړو دا تلی ملی به ورته وهلی را وهلی نو چراغ نو دا سره داسې زوړند غوند خیره قسمی سي چې ما ته وکړه نو مالا د قدرت خاوند د دې فرعون سر دې په دې سپایانو ټیټ کو دې بغردې دو څنګه اوس یو څو لخت په تاڼه کې د پولیس خړلې دي اوس څنګه روان دي ناسې دې پورې درته وایم چې یوسف علی السلام ځان سره یو سړی مقرر کړو دې بچ په شاهي دوره باندې روانو نو هغه به आवाज وکړي چې مغرور مشو شاهان دیگر است غاوره کې گما د بادشاہان او بادشاہ بل دی ته څه شي ته هیڅ د بادشاہان او بل طرف نه به आवाज وشو چې لمن الملك اليوم داغه د قیامت د ورځې आवाज دی چې ملائکی به आवाज وکړي لمن الملك اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی نو دا د دنیا بادشاہان به ټول سرنګون ولاړي دا جرأت به په دغه ورځ څوک کولی شي چې هغه سر اوچت کی چې زم بادشاہ لمن الملك اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک نو आवाज بوشي لله الواحد القهار د نن ورځې هغه بادشاہ دی چې یو دی نن ډېر په قهر د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر وي چې نه به دین وړاندې داسې په قهر شوی یو نه به بیا داسې دا 50,000 کال ورځ به د الله د قهر او د غضب الله دې امان عزیزانو دې ته سوچ ځان نه فصلی بزرگان ما جوړوي چې صدر باندې پیخ نه نو ځان نم د نظام الدین اولیاء بچی جوړ کړي منځونم کوي او سجده هم لګوي او چې صدر باندې پیخ شي نو بیا صادر نخپه او باسي او د خدای نه باغیان شي دغه خدای هر څه در باندې کولې شي